शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी ज़िदनी इल्म रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Today we will be talking about the RNA is a carrier of genetic information. RNA چې دا genetic information وړي راوړي دا څنګه وړي. ټیک شو جی. تاسو ابل ورځ یو خبره کړې وه چې genetic information په کوم ځای کې پراته دي خانه په نیوکلیس کې. په نیوکلیس کې او دغه په جینس په پام کې په نیوکلیس کې دنه پراته دي کنه په کروموسوم باندې. لیټ سپوز دا انفارمیشن دي دا معلومات دي. اوس تاسو ته پته ده چې ډي ان اے چې دی it does not come out and helps in the protein synthesis but it transcript into RNA دا د دې نه یو RNA جوړ شي او هغه RNA بیا څه کېږي بهر ته راوځي. نو ما بل ورځ دا خبره کړې وه چې د ډي ان اے نه چې کله RNA جوړېږي لیټ سپوز دس از RNA نو موږ وایو دې عمل ته موږ څه ویلی وو ټرانسکرپشن او دا RNA بهر سایټوپلازم ته راوځي دې سایټوپلازم ته او په رایبوسومز باندې اټیچ شي او دلته چې دی دا بیا څه کېږي ټرانسلیټ کېږي څه کېږي لکه ټرانسلیټ کېږي ګورئ جي نو دې عمل ته موږ ویلي وو دې عمل دی د فارمیشن آف یا موږ ویلي وی د ټرانسفر آف جینیټک انفارمیشن فرام ډي ان اے ټو میسنجر RNA معلومات د ډي ان اے نه چاته کاپي شو میسنجر RNA ته دې عمل ته ټرانسکرپشن ویلی شي څه ویلی شي نو دا ټرانسکرپشن شو ټرانسکرپشن اصل کې RNA چې دی د جینیټک انفارمیشن کیریئر دی کیریئر وړونکی ته وایي لکه نو موږ وایو د په پروټین سنتھسس کې مدد ورکوي هیلپس ان پروټین سنتھسس ان دس وے په دې طریقه د پروټین سنتھسس کې RNA څه کوي مدد ورکوي موږ وایو RNA helps in protein synthesis in the following way ګورئ جی دا ډي ان اے په خپله نه راوځي چې دلته راشي او میسنجر RNA کې پروټین جوړ کړي بلکې دی یو استازی لیږي هغه استازي ته هغه کیریئر د څه وایي میسنجر RNA په کوم عمل چې لاول به چل کېږي لاولنی سټپ په پروټین سنتھسس کې ټرانسکرپشن دی سره ټرانسکرپشن دی په دې ډي ان اے کې معلومات دي د پروټین سنتھسس دپاره هغه معلومات چاته منتقل شو میسنجر RNA ته میسنجر RNA جوړ شو نو لاولنی سټپ په پروټین سنتھسس کې څه شی شو ټرانسکرپشن شو ټرانسکرپشن ډیفاین کوم چې څه ته ویلی شي بیا دویم پروسس چې دی هغه څه شی دی هغه ټرانسلیشن دی سره لګه ټرانسلیشن مین دا میسنجر RNA نه به اوس څه جوړیږي امینو ایسډ چین به جوړیږي په دې کې چې کوم معلومات دي هغه معلومات په د امینو ایسډ پولی پیپټاید چین ته وړي څه ته به وړي لاول په ډي ان اے کې چې کوم معلومات هغه میسنجر RNA ته راووتو دې معلوماتو منتقل کېدو ته موږ وایو ټرانسکرپشن اوس چې کله دا میسنجر RNA دلته راغی د مطابق په پروټین جوړیږي نو د میسنجر RNA دغه پیغام چې کله پروټینو ته وړي او پروټین نیوکلیوټاید امینو ایسډ راځي هغه اټیچ کېږي پولی پیپټاید چین جوړوي مینز په دې کې چې کوم معلومات واسه ته منتقل شو پروټین ته دې عمل ته ټرانسلیشن وایي دې عمل ته څه وایي ټرانسلیشن دا پروټین امینو ایسډ راغی بل راغی اینډ سو آن دا پروټین جوړ شو او دا کوم پروسس چې دلته وشو دس از وټ لګه دس از ټرانسلیشن یو بل عمل هم په دې کې کېږي دا دویم نمبر عمل شو ستاسو کتاب والا وایي چې پروټین سنتھسس از کنزسٹ آف فالوینګ ټو سټپس پروټین سنتھسس په دوو سټپسو مشتمل دی په ټرانسکرپشن او په ټرانسلیشن خو په دې کې یو مین سټپ بل هم انوالو دی هغې ته ټرانسلوکیشن وایي څه ویل کا ټرانسلوکیشن چې دی what is translocation translocation may be defined as translocation موږ داسې ډیفاین کوي the transfer of amino acids دا چین د سره جوړېده لکه امینو ایسډ نه او امینو ایسډ په رایبوسوم کې پراته دي که نه چېرته د ساري د امینو ایسډز امینو ایسډ په رایبوسوم کې پراته دي او که په سایټوپلازم کې نو امینو ایسډ په سایټوپلازم کې پراته دي بس کې خواره واره پراته دي د سایټوپلازم دی داسې this amino acid should be transferred to the رایبوسوم دا امینو ایسډ به رایبوسوم ته ځي نه هلته به یو ځای کېږي که نه امینو ایسډ کوم ځای پراته دي لکه ویلډن نو دی څوک وړي ټرانسفر RNA شاباش نو دا هغه ټرانسفر RNA ورته وباسې
ट्रांसफर आरएनए मादी से वेले होगा ना नो ट्रांसफर आरएनए दीजी द बदाय अमीनो एसिड खली इलाका और चरता ब्राजी दलता नो दलता बस अटैच की अमीनो एसिड पे ऊपर अटैच की ना नो दी अमलता the transfer of amino acid from the cytoplasm towards the ribosome towards the factory of the amino acid synthesis is called translocation. दी अमलता अमीनो एसिड उड़ो राइबोसोम था चाल तस जुड़ की प्रोटीन जुड़ की दी अमल था ट्रांसलोकेशन हुई नो प्रोटीन सिंथेसिस पर सुमर स्टेप मुश्तमिल शो शाबाश वेल डन प्रोटीन सिंथेसिस ला ओनली स्टेप तमाशा हुए ट्रांसक्रिप्शन चीज़ जी transcription now transcription may be defined as the transfer of genetic information from DNA to messenger RNA the transfer the process in which this you the process in which genetic information is transferred from DNA and to mRNA the amal taba transcription वायु मग दिस define करो transcription चे the process in which messenger RNA is formed from the DNA हाँ दा खुशो लावलने step द्वेम step तमंग वायु translation चीज़ जी translation the translation नमक के बाद लग वंत के translocation पके include को translocation mean the second step शुगर the first of the second translocation mean the transfer of amino acid by the transfer of amino acid A means amino acid from cytoplasm to ribosome now it is done by which type of RNA शाबाश in the last step is transcription आखिरी step तमंग वायु दा शेद लगा transcription the translation not transcription translation mean दा चिकम मालूमात ती stop writing दा कम मालूमात चिदी चेन ते बदल शुदी अमल तमंग translation वेले वगैरह वेले नो मंग इतनी define कवले शु चिदा process in which genetic information in the messenger RNA is transferred to the polypeptide chain शाबाश the transfer the process in which हागा अमल चिबाई की बस की genetic information बा genetic information and what अलग and messenger RNA का ना शाबाश and messenger RNA is transfer शाबाश to polypeptide chain दे अमल तमंग वीडा ट्रांसलेशन दे stop writing look towards the board गोरे जी messenger RNA three types थी कने दी और दा three वाला RNA पर प्रोटीन सिंथेसिस किसे कई मदद कई नमंग वायु दा द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर दी उड़ून की दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उड़ी औसत ही बदलाई प्रोटीन होता पर कम तरीक़े बदली खाना पर द्रियो तरीक़ों लावल ट्रांसक्रिप्शन उशी द DNA ने मैसेंजर RNA जुड़शी ब्या ट्रांसलेशन उशी दागे वेम ट्रांसलोकेशन उशी ट्रांसफर RNA बोले कि अमीनो एसिड राइबोसोम तराउड़ी और द्रेम कार चिदे आगे ब्या ट्रांसलेशन उशी कम मैसेज चिदे हागा से तो बदलशी अलगा हागा पॉलीपेप्टाइड चेन ता बदलशी दी द्रियो स्टेप उनता ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन और ब्या ट्रांसलेशन था सेंट्रल डोगमा हुई सो का सेंट्रल डोगमा ता सुधा खबर नजदा कड़ा ना ची now you can understand how the RNA is the carrier of genetic information ता suppose हुई genetic information निरावलो औसत बदल करो प्रोटीन नो carrier of genetic information दिखन दिया लगा शाबाश नो दी नंबर स्केल को उनके द्वेम कार पर ट्रांसलोकेशन की और द्रेम बा ट्रांसलेशन की
اسی تاسو دا خبر زده کړئ چې میسنجر آر ان اے چې دا د جینیټک انفارمیشن کیریئر دی وړونکی دی ښه چېرته کیریئر دی رایبوسوم ته وړي هلته څه ته بل دی پروټین ها. نو اوس راځو مونږ بل ټاپک لا وچ از د لاست ټاپک اف دس چیپټر وچ از نون ایز کنجوګیټډ مالیکول. کوم ته موږ سوال ولګا conjugated molecules. Conjugated molecules. Conjugated molecule may be defined as those molecules which are formed from different molecule belonging to the different categories. تاسو د ماده وای تاسو د بایو مالیکول څومره کټګریز ویلي مین بایو مالیکولز څلور مین کټګریز ویلو کنه لیپیډز کاربوهایډریټ پروټین او نیوکلیک اسید. خو داسې مالیکول چې په هغې کې د دو ډفرنٹ کټګریز مالیکول فار ایگزامپل لیپو پروټین لیپو نو په دې کې یو پورشن به د لیپیډ او بل به د پروټینو داسې مالیکول ته کنجوګیټډ مالیکول وایي. څه ویل کا د مالیکول which is consist of different molecules belonging to different groups. The type of molecules, those molecules which are consist of different molecules belonging to different categories. لکه که تاسو خیال وکئ کیټیګوریز که تاسو خیال وکئ نو پروټین یو کیټیګري ده کنه لکه او لیپیډ بله کیټیګري ده نو پرس کا داسې مالیکول دغه شانتي کاربوهایډریټ یو کیټیګري ده کنه او لیپیډز بله کیټیګري ده کنه نو د دې نه چې کوم مالیکول جوړ شي نو هغې ته موږ ګلایکولیپیډ وایو. نو glycolipid is the type of molecule which is consist of different molecule belonging to different categories کنه. ها د دې examples چې دي هغه دا دي examples. شاباش. لاولنی example موږ والو glycolipid څه شي جی glycolipid څوک پراته و چې glycolipid بس څه مشتملي well done په carbohydrate او پلس لیپیډ پلس دا کنجوګیټ مالیکول تاسو یو ځای دلته کوم ځای کې دلته لګا دا glycolipid تاسو یو ځای کې دلته په دې مخکې چپټر کې ویری ګډ اټ از د کنسټیټیوئنټ اف واټ سیل ممبرین دا په سیل ممبرین کې موجود دی سیل ممبرین او یاد ساتئ اټ از also main part of it is also present in the brain کې ان شاء الله په نرو سیستم کې موږ glycolipid ذکر وکړو. دویم جی glycolipid دویم اگزامپل دا خو لومړنی اگزامپل شو. سیکنډ اگزامپل موږ وایو glycoprotein په څه مشتملي خانه well done په carbohydrates او پلس پروټین. تاسو دا هم یو ځای کې ویل شاباش کوم ځای کې دا تاسو په سیل ممبرین کې ویل بالکل شاباش. ها سیل ممبرین تاسو ویلو چې څومره پروټین باندې مشتمل دی 60 to 80% کنه او هغې ته پروټین اټیچ وکنه ولګه نو دا هم تاسو په سیل ممبرین کنسټیټیوئنټ دی په سیل ممبرین کې تاسو دا کنجوګیټډ مالیکول ویل. بل جی بل ته موږ وایو lipoprotein is the second example of the conjugated molecule. lipoprotein शाबाश. lipoprotein के बस ये lipids हैं well done lipids plus protein दाम तासु ये बसिल मेम्ब्रेन के दाव करने वाला का ये का बसिल मेम्ब्रेन के lipoprotein नो शाबाश. और थर्ड टाइप तासु ये conjugated molecule which is known as nucleoprotein जी ये लगा न्यूक्लियोप्रोटीन ما ویلو کروموسوم ته نیوکلیوپروټین هم ملي شي ځکه دا په نیوکلیک اسیډز او په څه مشتمل دی
په پروټینو. تاسو ته سټرکچر کې یاد یې ما ویلو څه چلنے لگا د پروټینو هغه چې کوم ګلوبولر پروټین دی هیسټونز هغه نه چار چاپیر هغه ترډ د یاد ده هغه د څه شو د ډي ان اے وکنه د ډي ان اے هغه ترډ چار چاپیر د پروټین نو پروټین پلس نیوکلیک اسید دې ته ګلایکو دې ته څه نیوکلیو پروټین نو دې کې بس شاباش نیوکلیک اسید نیوکلیک اسید او پلس پروټین او کروموسوم د دې خپل انټرسټینګ اگزامپل دی کروموسوم. نو these are the different types of conjugated molecule. With that the second chapter has been ended. کوم second chapter چې تاسو ته هغه ختم شو. ها اوس راځو exercise لا open your book on page Open your book on page 59. Shabash laga. Look towards the very first MCQs. Which of the following is disaccharide? पदी की वही disaccharide कम यो disaccharide मा वैल्यू हागा कार्बोहाइड्रेट चागा पद दो मोनोसैकेराइड्स दे शाबाश नगा गोरे वही ग्लूकोज दे फ्रक्टोज दे लैक्टोज दे गैलेक्टोज दे शाबाश वेल डन. लैक्टोज चिरे खाना lactose ma वैल्यू stop writing look towards the board देखो करे खाना नो ऑप्शन नंबर 1 किस राजी लैक्टोज कस्ता सो ख्याल करें लैक्टोज मा वैल्यू पर मुश्तमिल है शाबाश हां पे यो ग्लूकोज वेल डन पे 1 ग्लूकोज और पे यो गैलेक्टोज बांधे शाबाश गैलेक्टोज. Now option number B is the correct option. Ha, option number B. Ha. The next question is which of the following has the greatest number of glycosidic bond? Paul Khoradda which what is glycosidic bond? Well done. Haga bond chaga the monosaccharide per manski. For example, the glucose per manski. No आगे तक glycosidic bond हुई. कम चीज़ amino acid per manski तो peptide bond हुई. This भी लोगों ने बोली. हाँ, वो सराजू दी खबर ला. और कम चीज़ alcohol और the fatty acid per manski हो. Ester. Now, which of the following has the greatest number of glycosidic bond? ताऊ लिए मुख्तलिफ किस्म कार्बोहाइड्रेट दरकली. वही पर कम की बाग glycosidic bond से वाई पर glucose की नो glucose single मानो मर्दे. Cellulose की, sucrose की और maltose की. सेलुलोज की गोरे सेलुलोज ऑलमोस्ट 1000 आप ग्लूकोज बांधे मुश्तमिल नो 999 में बगी सही ग्लाइकोसिडिक बानी कहता सो सकरोज की गोरे इन सकरोज की वजह से सिंगल जगह यो ग्लूकोज प्लस यो फ्रक्टोज दागे न जुड़ गई सकरोज न सकरोज की सब सिंगल है 999 में जाती है को कयो 900 शाबाश दगा शांति माल्टोज की ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज का ना नो पाई कि यो ग्लाइकोसिडिक बांड है नो ऑप्शन नंबर C is the correct option. Cellulose. But cellulose के almost 999 सही glycosidic bond. The main component of cellular membrane is well done. Cell membrane की वही the tool ना शाबाश चंदा उसको सिवा बजाओ बरा गई. वही main component the cellular membrane कम होते हैं nucleic acid, carbohydrate, cellulose और protein. So संचिता सुई protein is the correct option because 60 to 80% cell membrane is consist of protein. No 3 के राजी जमुन सरा protein. हाँ जमुन सरा next question there the kinds of amino acid which are involved in this is a protein are माँ वीलियो लग बंदे सबर total number of amino acid सुमरदी well done 171 पागी की 25 important दे कम चिप प्रोटीन सिंथेसिस की साली अगर 20 दी नो well done ऑप्शन 4 के हम ससरा जी 20 amino acids ची दिया important दी amino acids mainly differ from each other by the difference in their group मा वैल्यू चिलेट सपोज का दाज अमंग सर amino acid दे और पदी की बदलता R ग्रुप ही सीधा कन दलता हाइड्रोजन ही दलता बाज अमंग सर amino ग्रुप ही NH2 दलता बा R ही well done नो मा वैल्यू ची दा का कांस्टेंट पार्ट थे दा बपटोली amino acid की शांति दा बहुम यू शांति दाम खुदा यो amino acid well done लका बगलाइस पदाव पदी अल्काइल ग्रुप पांदी सही दा वेरिएबल ग्रुप थे हाँ
نو سوال بیا راځي هغه امینو اسید مینلی ډیفرنٹ فرام ایچ ادر ان د ډیفرنس ان دیئر و امینو اسید یو امینو اسید با د بل امینو اسید نه په څه باندې مختلف وي لکه په ګلایسین کې دا صرف هایدروجن وسو او پیلنین کې ورسره CH2 کړ ویل ډن شاباش ها مونږ وایو کیراټین از ا ټایپ اف پروټین فاوند ان وای کیراټین د سی پروټین دی چې هغه په چان تاسو کوم هغه وای سلک فایبر کې دی کنا بلډ سیل کې دی ک په نیلز کې دی او مسل کې ها شاباش نو ته وایا ویل ډن نو 6 کې موږ راځو نیلز ها the next question is the DNA is more or less present in all type of DNA is more or less present in all type of the following except وای DNA په هر ځای کې مونږ کېږي خو په یو ځای کې نه مونږ کېږي یا په نیوکلیس کې نه مونږ کېږي نه د مونږ کېږي په کروموسوم کې هم DNA موجود دی مایټوکانډریا کې هم موجود دی مایټوکانډریل DNA خو دا به صرف په رایبوسوم کې نه پس کې باندې لگا رایبوسوم Question number 8. In saturated fatty acids, more hydrogen are not accommodated because of fatty acid ما دوه قسم ملو یو saturated یو unsaturated نو وی په saturated کې نور هایدروجن نشي accomodate کېدی نور هایدروجن موږ نشو جمع اډ کولای ولې ځکه په دې کې ټول سنگل بانډ دي نو option number A is the presence of پدې کې ټول سنگل بانډ دي که ډبل بانډ وای جو هغه به منګ هغه ته ډبل شاباش presence of all single question number 9 is lipid molecule have the capacity to store double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrate because of high number of ما مخ کې ویلو چې lipid چې دا highly rich دي په انرژي باندې means دا د انرژي زیاته ده as compared to دا موږ ډېر انرژي راکې as compared to the carbohydrates دا ولې د CC باند د وجې د کاربن باند د وجې د کاربن هایدروجن باند د وجې د ډېر هاي نمبر اف کاربن هایدروجن د بډو د هاي نمبر اف کاربن او اکسیجن د وجې کاربن اکسیجن د وجې کاربن هایدروجن دا خو په دای کې می په سو ته وي کاربوهایډریټس یا کاربن ځکه دا لانګ چین دی لکه په دې کې سری لانګ چین فیټی ایسډ شاباش نو آپشن نمبر سی از د کریکټ آپشن کاربن بانډ هغه چین وګدي نو اصل کې دا بانډ چې د کله مال چې موږ انرژي راکړي ها نو سی بانډ کاربن بانډ ها دا بل question number 10 ته لګوښ شي وای the tails of the carbohydrate in the phospholipid molecules orient away from water which of the following describe the tails movement away from water لاول خزان ته لګونت کرایات کوي ما ویلو چې phospholipid په دې درې پارټس مشتمل دا په ګلایسرول له او دا په هغه فیټی ایسډ چین دي کنه نو ما ویلو دا په هغه پاسپورت دا په څه ده ویل دا په هغه پاسپورت ته نو خبره ما تاسو ویل وې ما دای واټر لیوینګ اینڈ دی هایدروپیلک اینڈ کمنټ دی لکه هایدروپیلک او دای هایدروفوبیک ټیل لسره دای ټیل لګن دی لکه او دای فیټی ایسډ نه جوړ لګنه او دا د ګلایسرول نه او دا خو ظاهر خبر ظاهري ها وس شي ته وایل کې دا ټیل چې دی واټر لیوینګ دی او واټر هیټر دی جی څوک په ویټیل ها ویل ډن ویری ګډ نو واټر هیټر د موږ هایدروفوبیک وایو کنه وایو شاباش نو ټیل چې دی دا آپشن نمبر डी از د کریکټ آپشن نو 10 کې زموږ سره راځي डी هایدروفوبیک دی هایدروفوبیک څه مطلب شو لګې دی به د واټر نه اوی موومنټ کوي کنه دا خبره په دې MCQs کې په خپل اور کړل وای سو لوګ بیا وشوي وای د ټیل اف د هایدروکاربن ان د پاسپولپټ دا چې کوم مالیکول د پاسپولپټ دی وای په دې کې دا ټیل چې کوم دی خانه وای دا ټیل چې د وبونه لري تختی which of the following describe the tail movement away from water په دې لاندینو کې به کومه خبره د تخت واضحه کوي چې د تخت یې څوک نو پولر نوازي کوي اډهیسیو هم نو هایدروپیلک خو سوال نه پیدا کی نو هایدروفوبیک نیچر چې دی دا شاباش آپشن نمبر डी لیکټوز ډایسیکرایډ دا موږ ته پته ده formed by the formation of glycosidic bond between glucose and like مخکې ما وی لیکټوز چې دی دا د ګلوکوز او د ګلیکټوز نه جوړېږي نو ګلوکوز دوه ورکړل څه شي به راځي لکه نو پهلیون کې
शाबाश, دا लټ موږ एक्सप्लेन کړل ها. The next question is